السلام علیکم غنتونکو زه یم خالد ناظر دی وخت زه موجود یم د کھنڈر په علاقه کې دلته کې بیګا د اور لګېدلی او مالک ته ډېر غټ نقصان شوی دا د بلټۍ مالک دی دوی سره موږ خبرې کوو چې دا څه واقع شوې ده دا جی پته نه لګي چې دا خو دا لس ټریکټره مال دی اته ټریکټره لوخه دوه ټریکټره لاچې دا لاچې پکې پاتې دي دې سیټ ته دا نور ټول سوځېدلې ده به دا دوه لګو په مال دی والله بټۍ موټه که ولاړه ور مو لګوله کرونا وجه ده نو بس نن او سار کني دا بل اوس به دې ور لګېدې دا به نو سوځېدلې دا د شپې لګېدلې که نه سهار چا یو بجه په کم یو بجه لګېدې دا اوس دې ټیم نو څوک مو لیدلي چې چا لګولې چا نه لګولې په خپل لګېدې نه اوبه والا راغلې مو ته وګوره به ایستاغي راغله دوه ګاډي هغه اوبې په والې لړه موږ نن تاسو کومه دغه شي بس حکومت ته راغی سبق وو دا ټکه بټې ته تاسو موږ ستیا په کیمرا دا ټکه بټې ولاړه دي دوه نیمه لګو په خشاک دي کله موږ څه دا غوړي کې بیا موږ څه کوو دا ټکه ورجم در پسې کني زمي خالی په ترې دوه دی کرونا نو بس دې په وجه بس پاتې شو او دا دوه کوټې ولې دې کړې هغه خو کوټه کریک ته چته ورشته ګوره مخامخ برو کیمرونه سي هغه دا یو ګاډو بوسه دی راخکې چې ورو چې لوګي به کول نو نقصان خو نه شي صرف کایې سوې دې پورې لگا نه نور نقصان نه شي او دا کورونه دا نکریک دي دا بلاکونو دي تاو چې جو خو څه خشاک پورې تاو بالکل شکر کړه مړې و هغه شي دا په پونه برو ګوري تاسو ناوي او د دوه فوټو ټول یو نشته نو چا خلاف دی فایار کړی دا نه ته وای بس الله پوره سید نه کړی نه مو دا کړی والله بعد هغه استاد لا خو دې نه بس راغلی لازم نه خو دې اوس په اور باندې وای کنټرول لیسم نشته کړی مې بل گاډي مې ورو غواړو نه وی یاره بس کنټرول غانو کتونکو د حکومت ته مطالبه کړې چې ما سره ظلم وشو او ما سره د حکومت مالی امداد کی موږ سره یو بل ملګری موجود دی قاضي عبدالرحمن صاحب اصلاحي کمیټې چیرمن دی د مقامي دی نه په تاسو کوئی دا څه واقع شوی دا او حکومت ته مطالبه کول غواړي قاضي صاحب دلته کې دا بیګا نن ساعت یې لګیدلې د دې غریب سړي څومره نقصان شو او حکومت ته مطالبه جی بسم الله الرحمن الرحیم موږ ته کوم دا سوال جواب وشو چې قاضي صاحب دلته ور لګیدلې په بټه باندې او ډېر زیات نقصان شوی چې موږ موقع ته راغلو کم سے کم چې کوم دی واته ټرکه لس ټرکه چې کوم خشاک راغله ټریکټر د دې بټې لپاره تیاری لپاره هغه سیز مکمل په یو غنټه کې دنه چې کوم دی یرغمال ختم شو هغه ورسره دوه کورونه دم ډیمیج شو ورسره چې کوم دی د سرسونه منسلک سره مزدوران دی غیم چې کوم دی په کور کې ناستو د تاورنم خراب توراب شو موږ د حکومت له دا مطالبه کوو چې دا یو کارونه شو دینه مخکې دینه 30-40 بورې چوله چاپټه کدي زینا خو موږ د علاقې لپاره خاص کر او د موږ د خپل انتظامی د پولیس لپاره موږ غو بدنامي اف آی آر نه کو موږ د علاقې بدنامي کیږي او د متعلقه تعلیم چې کوم دی بدنامي کیږي اوس موږ چې کوم دی اف آی آر نه کوو نه چې کوم دی موږ چا باندې چې کوم دی الزام لګو موږ ته چې کوم دی مطالبه دا ده چې زموږ د غریب عوام ته چې د چا د بټۍ ده دای سره د امداد وشي او د خلک دا چې کم د کم کسانو د کور ډیمیج شو د دې خلکو ته تاسو مخنیوي وشي او د خلکو له راشي د دې خلکو سنه امداد په سنه درجه کې وکي زمونږ د نوخار چې مشران دي دغه نه دغه مطالبه ده دې کې څونه مزدورانو کار کولو په یو ټیم باندې چې کم دی په 24 غنټو کې چې کم دی 100 کسان چې کم دی 1500 کسان دی چې کم دی ایڈجسٹ کی هغه چې کم دی مخکې رستو کیږي ماشاءالله شپر وس چې کم دی دا چلیږي غانو کتونکو بالکل دا وینا چې 70 مزدورانو چې کوم دی نو په دې بټه کې کار کولو یوازې مالک ته نقصان نه شي بلکې دې چې کوم مقامي بیروزګار نوجوانانو ایتم نقصان شو او دلته چې کوم مقامي ابادی وا ایته هم نقصان شوی نو حکومت ته پکاري په دې باندې کوم نو نصرت والی او د دې کوم مقامي کسان دي او د دې بټه چې کوم مالک دی هغه ځای ښه دا سره مالی امداد وکړي او دا کوم مزدوران چې کوم دي د دې میراله وکړي موږ سره بل پروګرام پروسې